د بېنظیري د روپو د راغستو نه مخکې دا یو کار تاسو له کول لازم دی. که دا تاسو نه کړی تاسو ته 13,500 روپۍ چې دی دا نشي میلاوېدلی. زیاتر کسان خو دا تپوس کوي چې د بېنظیري د روپو نوی قسط چې دی دا به د کل نه شروع کېږي. په دې باندې خو د دې نه مخکې موږ څو ویډیوګانې کړي، خو بیا هم ځینې کسان دا تپوس کوي چې دا نوی قسط به د کل نه شروع کېږي. نو که نوی قسط شروع شي او تاسو دا کار نه کړی نو تاسو ته به دا روپۍ چې دی دا به نه میلاوېږي. خو کوم کسان چې دا تپوس کوي چې د بېنظیري د روپو نوی قسط به د کل نه شروع کېږي، نو د بېنظیري د روپو نوی قسط چې دی هغه به د اختر نه وروسته چې دی دا به شروع کېږي. لکه تاسو ته به د اپریل په میاشت کې چې دی دا روپۍ به میلاوېږي. ځینې کسان خو چې دا په 17 تاریخ شروع کېږي، ځینې پکې 25 تاریخ باندې خو هغه تیر شو په هغې کې دا نه شروع کېږي. د هغو نه طرفه چې کومه وینا راغلې ده دا به د اختر نه وروسته شروع کېږي. چې کله د اختر چوټیانې ماتې شي نو د هغې نه وروسته چې دی بیا به د دې پته لګي چې په کم تاریخ باندې دا روپۍ شروع کوي. خو د هغې نه مخکې یو کار دی چې هغه تاسو وکړئ نو تاسو ته به هلو دغه 13,500 روپۍ چې دی دا میلاوېږي. که دغه تاسو نه یې کړی تاسو ته بیا 13,500 روپۍ چې دی دا نشي میلاوېدلی. دا کار دی که ستاسو شناختي کارت ختم وي، شناختي کارت ایکسپایر په ایکسپایر شناختي کارت باندې چې دی دا روپۍ چې دی دا نه میلاوېږي. د هغې لپاره به تاسو داسې چل کوئ چې خپل شناختي کارت چې دی دا به نوی کوئ. نو اوس هم په 13,500 روپو کې چې دی ورځې چې دی تاسو لاړ شئ او خپل شناختي کارت چې دی دا نوی کوئ. که تاسو خپل شناختي کارت نوی نه کړو نو تاسو ته بیا دغه 13,500 روپۍ چې دی دا نشي میلاوېدلی. بل لا که شناختي کارت ستاسو هسې هم ختم وي نو تاسو خپل شناختي کارت چې دی دا په ټایم سره نوی کوئ. ځکه دې ته په هر وخت کې چې دی ضرورت راتلی شي. ځکه شناختي کارت چې دی دا زموږ دپاره لازم دی او د دې په هر ځای کې چې دی ضرورت راځي. نو که دا ستاسو سره ایکسپایر پروت دی او په ټایم باندې بیا تاسو نوی کوئ نو په دې باندې ټایم تېرېږي. ټایم پې تېرېږي، میاشت پې هم تېرېدی شي، 15 ورځې چې دی دا پې هم تېرېدی شي. که تاسو ارجنټ جوړوئ نو په هغې کې چې دی وخت تېرېږي نو تاسو ته پکار دی چې خپل شناختي کارت په ټایم باندې نوی کوئ. نو که هر ځای کې ضرورت راځي نو ستاسو هغه کار به کېږي. نو کم کسان چې د 13,500 روپو تپوس کوي نو اول خو د هغو له پکار دی چې خپل شناختي کارت وګوري او د هغې لپاره خپل شناختي کارت چې دی دا تیار کړي چې تاسو ته دغه 13,500 روپۍ چې دی دا په ټایم باندې میلاو شي. که تاسو دغه نه نوی کړی نو بیا تاسو ته دغه 13,500 روپۍ چې دی دا نشي میلاوېدلی. ځکه بیا به ستاسو روپۍ چې دی دا به لیټ کېږي. او نن سبا خو تاسو ته پته لري د حکومت د طرفه کله قسط یو ځای کې شروع کېږي او کله بل ځای کې شروع کېږي. او دې ځل دا خبره کړې چې 13,500 روپۍ چې دي دا په یو ځای باندې شروع کېږي. لکه په ټول ملک کې چې دی دا په یو ځای باندې شروع کېږي. نه هر یو کس له پکار دی چې هغه خپل شناختي کارت چې دی په ټایم سره نوی کړي چې هغو ته هم دا قسط چې دی په ټایم سره میلاو شي.